فما آمن لموسى پس ایمان را نوړو په موسی علیه السلام باندې الا ذریه مگر یوې ډلې من قومه د قومنا على خوف من فرعون على خوف پویرا من فرعون د فرعون وملئهم او د سردارانو د دوینا ان يفتنهم چې عذاب باور کړی دوی ته وان فرعون او بشک فرعون لعال زرور في الارض پزمکه کی وانه لمن المسرفين او بشک دیو د حد نه تیریدونکي وقال موسى او موسى عليه السلام يا قومي ازما قوما ان كنتم كچریتاسو آمنتم بالله ایمان وروړي په الله ایمان مو وروړي په الله فعليه توکلون په باندې توکل کوي ان كنتم مسلمين کچریتاسو فرمانبردار فقالوا پسدوی على الله توکلنا الله جل شانه باندې توکل کړو مونږه ربنا ازم ربا لا تجعلنا ما جوړو مونږه فتنه للقوم الظالمين د پاره د قوم د ظالمانو موسی علیه السلام باندې چې کوم د قومیانو د ساحرانو نه علاوه د موسی علیه السلام خپل قوم د بنی اسرائیل نه ایمان راوړو او خپل زړونو کې د ایمان پټ ساتلو د فرعون او د فرعون د سردارانو د یرنه هغه اظهار وکړو او بیا خصوصا موسی علیه السلام له ترغیب ورکو د توکل چې یو مسلمان د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل کوي ځکه رب کائنات قانون داري ومن يتق الله يجعل له مخرجا چې کوم مؤمن بندا د الله تبارک وتعالى نه او یریږي یره وکي تقوا اختیار کی خوف خدا اختیار کی يجعل له مخرجا الله رب کائنات د هر مشکل نه د وتو لار وتو باسي او دویم ويرزقه من حيث لا يحتسب دا سيزنه د رزق ورکوي چې د په وهم ګمان کې هم نه دا سي غیبی اسباب الله تبارک وتعالى ته برابرۍ چې د په وهم ګمان کې هم نه او دریم ومن يتوکل على الله فهو حسبه چې څوک په الله تبارک وتعالى باندې توکل وکي الله رب کائنات د لپاره کافی شي نو د مؤمن شان دا دی چې د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل کوي قناعت اور توکل کا سبق سیکھو پرندوں سے ملے جو صبح کو تو شام کی پرواہ نہیں کرتے نو دغه د مؤمن صفت او خصلت داوي چې د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل او اعتماد کوي او دغه توکل په بنیاد باندې الله جل شانه خپل بندگانو ته اجر او بدلی او د هر څه وعده چې د مؤمن سره دی د الله تبارک وتعالى په ذات باندې د توکل په بنیاد باندې دی وعلى الله فليتوكل المتوکلون او په الله تبارک وتعالى باندې توکل کوي متوکلین خلک چې کوم دي نو دا د بنده او د الله په منځ کې یو ربط وي د بنده او د الله رب العالمین په منځ کې یو تعلق وي چې هغه ته توکل ویل شي نو د مؤمن شان همیشه دا وي چې د خپل ځان د طرف نه د هر کار یو بهترین تدبیر وکړي د شریعت مطابق او د کار د نجات د پاره د کار د انجام د پاره او د کار اختتام د پاره او د کار د نتیجې د پاره د الله تبارک وتعالى د ذات نه بهترین امید وساتي تی توکل خپل طرف نه مکمل اسباب برابرول بهترین حکمت عملی د شریعت مطابق کول او اغه نه بعد د کار انجام او اختتام د الله تبارک وتعالى په ذات باندې پر خودل دي توکل لہذا موسی علیه السلام چې کله دوی ته ترغیب ورکو د قوم طرف نه جواب راغی فقالوا على الله توکلنا چې کوم مسلمانان شو د فرعون په مقابله کې د بنی اسرائیل نه هغه چې په الله تبارک وتعالى په ذات باندې موږ توکل وکړه او بیا دعا وکړه ورسره توکل سره د الله تبارک وتعالى د ذات نه دعا کول او خپل ذات د طرف نه مکمل تیاری او اسباب اختیارول هغه نه بعد چې توکل کول ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين د ظالمانو د مشرکین او د فرعون او دغه د لخر نه د حفاظت لپاره دعاګانې هم غوښتلې یو طرف ته اسباب برابرول او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى نه دعاګانې غوښتل او دغه نه بعد د الله رب العالمین په ذات باندې مکمل اعتماد او باور کول دغه د کامل ایمان